الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. معزز سامعین کرام، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت مبارکه یو داسې عظیم نعمت دی چې کوم خلکو ته په ژوند کې هغه حاصل شو، هغه خلکو ته د صحبت او د صحابي کېدو مرتبه حاصله شوه. د ټولې زمانې ټول اولیاء چې راټول کړي د یو ادنا صحابي اعمالو ته د هغې اعمال نه رسیږي، د هغې ټولو درجات د هغه درجې ته نه رسیږي. د دې وجه څه ده؟ ځکه دغه صحابي ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک زیارت په ویښه باندې نصیب شوی دی. بهرحال په ویښه باندې په دې زمانه کې که انسان ته د هغې اصول ممکن نه وي، نو په خوب کې زیارت کول هم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یو لوی نعمت دی. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې چا زه په خوب کې ولیدم نو داسې ده لکه چې زه په ویښه باندې لیدلی یم. دې دپاره دا یو ډېر لوی نعمت دی، او د دې د حاصلولو دپاره یو بهترین عمل ستاسو په وړاندې ذکر کوم. د جمعې په شپه باندې یو زر ځل چې سړی صورت کوثر ووایي او بیا یو زر ځله درود شریف ووایي، نو انشاءالله تبارک وتعالی په خوب کې به ورته د نبي علیه الصلاة والسلام زیارت مبارک نصیب شي.